تکړه یې په ډمانې جوړاګانو د پیسو باران کړي خو سار چې امام صاحب نکاح تړي په کاټلن کې د نکاح پیسې څومره دي مولوي صاحب د نکاح پیسې څومره دي 500 ول نکاحونه ټول دوباره بیا وتړئ توجه 500 په ډمانو جوړاګانو د پیسو باران کړي خو سار چې امام صاحب د نکاح پیسې ورکوي که نه توجه دا بالکل د چا دا قصد ته وکړي ډېرې وچوي توجه چې سار امام صاحب سار چې امام صاحب توجه سار چې امام صاحب نکاح تړي نه د واده لک پلار واسکټ داسې کی اور واسکټ داسې کی ورکه یو شک ورکه توجه دا ماشومان دا به خوشاله توجه واسکټ دا په ډمانې د پیسو باران کړي امام له 500 روپۍ ورکوي د سټایل ته وګوره انداز ته زه خو سوشل میډیا والیم توجه هغه امام له دا تنخوا څنګه هغه امام له د نکاح پیسې څنګه ورکوي څه وایي امام صاحب سټایل ته وګوره دا واخله صبر خو که که نه امام صاحب دا واخله خو په نکاح پیسې ښه نه وي دنه اوس مفتی اعظم پاکستان جوړ شو چې په ډمانو د پیسو باران کوه هغه ټایم خو تا دا نه وي چې ښه نه وي خو چې د ملا جیب ته ځې چوي اوې زه به ستا خاني الو منما چې امام له د جیب نه تنخوا ورکړي امام د دې د جومات کوم نه امام څوک دی ستا تنخوا څومره ده 8000 زه 10000 در کوم راشه مال هلته چیلې وساته ستا به اوس به تاسو جړوم صرف خاندوم هم نه ستا په سرکاري سویپر پوسټ باندې چې ځای جارو کوي د هغه تنخوا د 18000 نه 28000 تنخوا ورسېده او زما د پیغمبر د مصلی وارث به په 8000 باندې په 15000 باندې تا ته ښکته به راکېږي او ته به ورته نیغ کېږي توجه او زه به ستا خاني ومنمه دا 8000 یو کس درکوي که راغونډوي په چا بالکل پرده مه اچوه د چا د کس دی وایه توجه خلکو نه 100 روپۍ راغونډې کړي او د جومات متولي نه دي د ده د سټایل ته وګوره توجه چې امام له تنخوا ورکوي راغونډې کړي د خلکو نه دي پې ځان له اوس نمبرې جوړوي 1100 کې 1100 نمبرې توجه دې پې ځان له اوس نمبرې جوړوي سټایل ته وګوره استاده دا واخله خو په دې میاشت کې دې هفته چوټي کړې وه سمه ډیوټي کوه دا ستا د اجرې نوکر دی دا ستا د بیټک نوکر دی الله دې د پیغمبر د مصلی د وارثانو قدرداني موږ ته نصیب کړي مولا ته سپک ګورې ته به ښه د ورځ ویني عالم ستا په نظر کې سپک دی دا خو مغه پیسې ته معمولي نه دا خو یو ځلې ویشتې دي توجه دیو جن مساجد مدارس آباد اولاد بچو تا قرآن خیبا اور قرآن خیا بچتا حدیث ورتاو خیا شریعت ورتاو خیا طریقت ورتاو خیا ختم نبوت ورتاو خیا دا اولاد بچو تربیت بکو انشاءاللہ بس تربیت حوالی سر دو دری جملی وایم سنو بس کم پلار چی بچی له پیسې ورکی ورشه بچیا منډکا مال سیرګټ راوړه دا پلار د بچی مستقبل جوړی ک تباکی یټول وای کنه وایا زمون مال په ضرورت ډیر خرچ کی ک په فضولیاتو وایا سیرګټ ضرورت دي ک فضولیات او د خاپیرون نشه د استا جیب کې چې پراتی دي نسوار نن لحاظ د چام نکم نسوار ضرورت دي ک فضولیات او دې کې کمال څه دي زه خوشحال خان یونیورسيټي کې جمعې خطبه کوم ما سره سټوډنټس پروفیسر ټیچرز ما سره لایبرری ده ما د جمعې خطبه کې وویل سټوډنټانو ته ما سره په لایبرری کې فزکس کیمستري بایولوژي ساينس اور ټیکنالوژي باندې بکس کتابونه موجود ستاسو ټولو دسخط اخلم توجه تفسیر او حدیث او فقه باندې ها سیرت باندې کتابونه شته مالا جواب راکې په لایبرری کې داسې کتاب شته چې د هغې ټاپک دی سیرګټ کې فواید سیرګټ کتاب شته فضایل سیرګټ کتاب شته زه فضایل سیرګټ نه منم زه الحمدلله فضایل اعمال منم فضایل قرآن منم فضایل نماز منم فضایل ذکر منم فضایل حج منم فضایل رمضان منم فضایل درود منم فضایل تبلیغ منم موجوده پستی کا واحد علاج منم توجه چغې د مهنګایې وې د سیرګټو کې څه کمال شته
ووایه شته که دې کې څه کمال یې مولي صاحب مونږ یې شروع کوو انشاءالله ولې دا کمال دی په مونږ مولیانو سود نه شي دا مزې به ته کې دا ګرم ګرم لوګي به ته راوباسي توجه خولې نه دې لوګي راوځي او نن په کولاو غوږونو واورې ته به سبا چیرمین کېږي ته به کونسلر کېږي ته به د جرګې مشر د خولې نه به لوګي راوباسي که دا لوګو وال رانه مخکې شو دا ګز او دا میدان یا به دا لوګي پرېږدې بیا درته دوا کوم چې الله دې کامیاب کړه داسې مشري دې نه منم ته مشري م کوه خولې نه دې لوګي راوځي پوزې نه دې لوګي راوځي دا ستا خوله ده دا ستا پوزه ده که د ریل ګاډي سلینسر دې ویم اکسلیټر پرېږده توجه ماته یو کس وی سیرګټو کې ډېر ماهر ما رازمین مې څه کمال درکې دي وی په خوله لوګي راوباسه مې ټول راوباسي مې تا کې څه کمال دی ماته وی توجه ماته وی په پوزم لوګي راوباسه مې دام ټول راوباسي تا کې څه کمال دی ماته وی مفتي صاحب زه چې سیرګټ څکم ماته وی په زه په غوږونو لوګي راوباسم ما ورته په دې شامټونګ دې لوګي راوباسه خیرن بچیه توجه ما 10-15 روز په کراچۍ کې د ربیع الاول تېرې کړې ما کراچۍ والا ته وی توجه ما کراچۍ والا ته ویم دھواں نکالنے کے لیے 2 راستے نہیں ہیں انسان کے جسم میں اور بھی بہت سے راستے ہیں تمام راستوں سے نکالو دھواں لگی رہو باسی توجہ اور دا چا ویلی دی چې نسوار مباح دی ته لږ راشه دی خوا چې نسوار مباح ته دا دومره ښه شی دی دا شونډه پې څه له راپړسوي زه وایم حلوا تې جوړه که دې مرکز ته ورسوه په پلیټونو زما تحقیق دارې زه وایم نسوار د مسواک ضد دی مسواک سره خوله پاکیږي نسوارو سره خوله څښا کېږي وایي نسوارو سره خوله دا ماشومان وایي نسوارو سره خوله مشران بالکل نه وي د هغې په جیب کې 5 کیلو پراته دي وایي نسوارو سره خوله نسوار سنت دی که مسواک په زوره وایي څه شی او پخوا چې به پښتانه جومات ته راتله نسوار به یې کوم ځای کېښوده او د جومات دا ګیټ بندوم ته به د جومات ګیټ کې ودرېږي زه د دې تالاشي اخلم توجه پخوا چې پښتانه به جومات ته راتلل نسوار به په سپلو کې په چپل د پیزار په ځای کې کېښوده او حاجي صاحب په پلاستیک کې نه و هغه نسوار په ډبي کې و د هغه ډبي بره آینه شیشم و که نه شیخ صاحب د هغې بره شیشم وه پخواني مشرانو که نسوار کول هغه شیشه آینه کې به کله کله خپله بیوټي م کته بیوټي توجه هغه پښتانه چې جومات ته نسوار نه راوړو او زه به اوس په دې ساعت ستا تالاشي اخلم ته ښه زبرګي دې جومات ته راغلي لمونځ م که چې الله اکبر یو لاس یې په جیب ایښې نسوار څوک پټ نه کړي تا سره خو د نسوار اور د نسوار یو بوجه په 20 روپۍ شوه په څو او د ورځې 15 بوجې خوري 100 روپۍ شوي د میاشتې 3000 روپۍ شوي ما میتھمیټکس ویلې کلکولیټ کوم توجه د یو کال د پښتون د نسوارو خرچه 36000 روپۍ 36000 روپۍ دا د نسوارو خرچه ده چې موږ ټول اوس په دې ساعت د نسوارو نه توبه وکړه کال کې څومره بچت شو صرف د نسوارو په پرېښودو کې مې د مهنګایي ډي تکړه دا خو په فضولیاتو کې پښتونه مبتلا یې فضولیاتو کې توجه زما د پیغمبر سیرت اسٹڈی کا سر جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے مسواک فرماتے نسوار نہیں فرماتے ما ته خیر محمد کراچۍ نه پوه نه کړ وایي مفتي صاحب 2 ځله مې تبلیغ کې 4 میاشتې لګولي څو ځله تاسو کې 4 میاشتې چا لګولي لږ لاس اوچت کې ماشاءالله جزاکم الله بارک الله اصل لږ لاس اوچت کې ثواب دپاره چا لګولي توجه ما ته وایي کله تور کله سپین پټکې وام او زمونږ دا قاري صاحب چې ورک شي جمع م ورکوم وایي سیرګټ مسکل سره د ګیرو د پټکي وایي مور راته غوسه شوه وایي مور راته چې خیال محمده که سیرګټ دې پرې نه ښوده پی درته نه بخم وایي ما مور ته وایي میخه بدله راولم هر وخت د پایو پیغور راکې توجه هر وخت د پایو پیغور راکې هر وخت توجه ما ته مفتي صاحب په سوشل میډیا د سیرګټو خلاف ستا یو کلیپ وکت بس ستا یو کلیپ وکتو وایي د سیرګټو ډبې مې داسې نچوړ که همیشه دپاره مې د سیرګټو نه توبه وکړله نن به توبې وباسو ایجي صاحب سر ګروه خو توبې به نن وباسو ارادې مرادې نه منم په ارادو خو زالمانو تبلیغیان لړه راوښکه 4 میاشتې ولیکه او ولیکه چې لو لیکه او ولیکه 20 کالو چې ته ارادې کې ظالمه چېرته سې روزې لم لانړې
نور دی ارادې نه منم او کاټلنګ والو نن به توبې وباسو نغد توبې د ډبل زیرو په شان توبه به وباسي نغد توبې توجه صرف په نصیحت کار نه کېږي په نصیحت دیو جنا مساجد مدارس با آبادو او ما د 13 دسمبر نه والي نن دا دی 2 دسمبر دی ما پاکستان کې د ایجوکیشن دفاع کړي د سکول دفاع غواړم د کالج غواړم د یونیورسيټي دفاع غواړم د مسجد د مدرسې د مرکز اور د خانقاه دفاع غواړم دفاع کوو به ان شاء الله د دې دین د ټولو ادارو دفاع کوو به ان شاء الله د سکول کالج یونیورسيټي دفاع کوو به ان شاء الله اور زه هغه والدین ته سلام پیش کوم عقیدت سلام عقیدت چې کم د چا بچی سکول تمزي او مدرسې تمزي سلام عقیدت پیش کوم ستا بچی به قرآن هم ختم کی دنه به ډاکټر انجینیر ساينس دانم جوړ شي حکم ماشومان چې صرف سکول ته ځي او مدرسې ته نه ځي جمعات ته نه ځي قرآن نه وي نو سکول کې بس د کیسي ایټي کیټ منه بلی ډي او جي ډاک منه کتا نو چې کور ته راشي مور ته وي بلی او پلار ته وي کتا خو چې کیټ او ډاک د کوي چاته به کیټ چاته به ډاک وي کیټ او ډاک ورته مخایا قرآن ورته وخایا حدیث ورته وخایا شریعت او طریقت ورته وخایا ختم نبوت ورته وخایا او دې فرق ته وګوره دا زمون قرآن سره مینه ده الته چې لګي پټې شټې ورته واچي ښکلي لباس کې سوټ ملبوس یې کې بهترین لباس کې او موږ له چې جمعات ته رالېږي درس له پرتو کې بدلي قمیص یې بدلي دا زمون قرآن سره مینه دا ګیپ دی دا فرق دی توجه خیرن خچن بیشکا قمیص دی بدلی پرتوک دی بدلی مال جماعت مدرسې ته رالېږه انشاءالله قرآن به ورته خیمه موږ له چې رالېږي خیرن راځي او هلته چې لېږي میک اپ هم ولو کي چې میډم وله سټار جوړ کړي سټار ګوډ لک توجه ماشوم راغلی ده څه شو سلیمان حافظ صاحب څه شو هغه ماشوم راغلی نو د هغه پوزه رابایدلې وه هغه شنه شنه شیان راښکته شوي د پې سترګې راوښکلې ماشوم یو کښ وکړه بیا یې وربره کړه ما یې دا داسې کم قیمتي څیز و چې تا په وي آی پي سټور کې بیا محفوظ کړه دا قاري صاحب ستا بچي له پوزه پاکوي خو قرآن ورته ښیي اولاد بچو ته قرآن ښیو به انشاءالله قرآن بچو ته ښیو به انشاءالله او دا خرافات پرېږدو دا لغویات پرېږدو دا سرګټ دا نسوار دا چرس دا پوډر دا به پرېږدو به انشاءالله مسواک اخلی که نسوار اخلی ووایه مسواک غورځوئ که نسوار غورځوئ څه غورځوئ بس نه نه وغورځوئ ما ته به دا ماشومان وایي او که یو جمله ماله یو طریقه بل یو سټیپ بل اخلم توجه دا څومره ماشومان چې دي ما پسې وایي ای زمونږ مشرانو نه داسې نه ځان بالکل مکمل غوسه کوي نن ماشومان غوسه دي وایه ای زمونږ مشرانو په مونږ باندې سرګټ مه راوړئ وایه ای زمونږ مشرانو په مونږ باندې نسوار مه راوړئ وایي ای زمونږ مشرانو زمونږ په مخ کې سرګټ مه څکئ تاسو صرف سرګټ څکئ سبا به مونږ چرس هم څکو پسه ورکړه دې ماشومان له جواب ورکړه پسه نه شرمېږې زما د پرایمري د میډل او د های د سټوډنټ مستقبل تباه کې د ماشومانو په مخ کې ته ډکې او تشې کې او تماشې کې نشې کې چرسه پوړو د ماشومانو په مخ کې ته سرګټ کې ته حیا نه کې پښتانه مشران چې پخوا په اجره کې ناستو کشران به کېناسته ته ښه پلار یې د زوی په مخ کې سرګټ ډکې چرس کې پلار چې چرسي بچې به چرسي پلار چې پوډري بچې به پوډري پلار چې نشئ بچې به نشئ لہذا